السلام علیکم. ډاکټر عبدالرحمن د رحمان جین کیر نه تاسو ته مخاطب یم. نن به مون خبره کوو د یو ډیر زیات اهم او ډیر زیات امپورټنت ټیسټ په باره کې، کومې ته چې SLR یعنی سټیټ لیګریس ټیسټ وایي. دا ټیسټ عموما د هغې مریضانو دپاره کیږي د کومو درد چې د ملا نه شروع کیږي او ښکته خپې طرف ته ځي او د هغې سره خپه اوده کیږي یا میږي کیږي. دا ټیسټ د هغې مریضانو دپاره کیږي. سر مریض وایي زما درد د ملا نه شروع کیږي او ښکته خپې طرف ته ځي او د دې سره زما خپه اوده کیږي یا میږي کیږي. نو سوال دا کوي چې دا درد زما د پټو دی یا د رګ دی. نو د دې د معلومولو دپاره زموږ سره SLR سټیټ لیګریس ټیسټ یو بهترین ټیسټ دی چې په دې کې موږ معلومو چې دا درد د پټي دی یا د رګ دی. د دې ټیسټ د کولو دپاره داسې طریقه کار دی. مریض ته موږ وایو بالکل نیغ سمله، کم سایډ ته چې درد کیږي هغه خپه نیغه راوچته که او ورو ورو خپه به رابوځه. که چېرته د 30 ډګري نه واله او د 70 ډګري په منځ کې مریض ته درد یا اوږدوالی شروع شي، نو دا یو کنفرم ساین دی چې دا درد چې دی دا د رګ درد دی، په رګ باندې کمپریشن دی، کومې ته چې شیاټیکا پین وایي یا ارق النساء. د دې د کنفرم کولو دپاره SLR سټیټ لیګریس ټیسټ یو بهترین ټیسټ دی چې په دې کې مونږ بغیر د MRI نه او بغیر د اکسرې نه دا کنفرم کولی شو چې مریض ته دا درد دی دا د پټي دی یا د رګ دی. دا ټیسټ د هغې مریضانو دپاره زیات ضروري دی کم چې وایي زما درد د ملا نه شروع کیږي او ښکته خپې طرف ته ځي. د ملا د درد سره د ده خپه اوده کیږي یا میږي کیږي او د ملا د درد سره سره د ده خپه درنیږي. نو د هغې کسانو دپاره دا ټیسټ یو بهترین ټیسټ دی چې دی په دې کې معلومه کړي چې دا درد ماته د پټو دی یا د رګ دی. SLR ټیسټ د ټولو نه اسانه، ساده او ډیر موثره طریقه ده چې د دې په کولو سره مونږ د مرض هغه اصل وجه معلومه کړو چې دا درد مونږ ته د پټي دی یا د رګ دی. نو د دې په وجه باندې مونږ ته د خپل مرض هغه صحیح تشخیص وشي او مونږ په وخت باندې خپل صحیح علاج کولی شو. یاد ساتئ چې صحیح تشخیص د صحیح علاج کولو اولنۍ پړاو ده.